أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني اسرائیل شروع پہاگی کے واقعات معراج شروع د سورزنا چې واقعا هغه رسېدلې وه چې کله د سیدنا ابراهیم علیه السلام ملاقات وشو او بیا د هغه ملاقات نه وروستو په سدرة المنتهی کې د جنت د جهنم نظارې وښودلی شوې. پس د هغه مقام نه الله جل شانه نبی علیہ السلام یو بل مقام تا بوتلو چې هغې ته صریف الاقلام وی، یعنی چې کله هلته ورسېدل نو د دې قلمونو آواز راتلو، یعنی پخوا چې کوم قلمونه هغه چې کله په دې کاپۍ یا په څه څیز راکاږي هغه کش کوي، نو دغه شانتي هغه قلمونو مقام ته چې ورسېد چې په هغې باندې د لوح محفوظ نه هغه احکام هغه اډرونه هغه میلاویږي. بیا پس د هغې نه نبی علیه السلام هغه بره روان شو. رب بعضې وایي دا شین قالینو د جنت نه راوړلی شوی او په دې باندې نبی علیه السلام بره لاړو. او بیا چې کله نبی علیه السلام په بره تلو وی ډېرې پردې وي، حد تر دې چې یو مقام ته ورسېدو چې هلته پردې ختمې شوې، د الله دربار ته ورسېد. او بیا هلته د الله جل شانه سره ملاقات. نو مفسرین ذکر کوي د دې آیاتونو د لاندې ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. الله چې کله هلته ورسېدو نو د الله جل شانه سره ملاقات هغه وشو. بلکې دغه خبره یاد ساتل پکار وي چې د الله دپاره یو مکان، لکه مثلا موږ په دې جومات په حال کې ناست یو، داسې یو مکان دا د الله دپاره نشته، ځکه چې الله جل شانه د هر څیز نه لوی دی، اوچت دی، شان او عظمت لوی دی، نو لہذا د هغه دپاره یو مکان هغه نشته. بیا په دې خبره باندې د علماو اختلاف دی چې آیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی الله جل شانه د دنیا په دې سترګو سره لیدلی دی، که یا یې په عالم مثال کې لیدلی دی یا یې د زړه په سترګو سره لیدلی دی، یعنی په خیال کې. جمهور سلف امت لوی علماء صحابه ائمه مجتهدین تابعین فقها
دا ټول ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا پسترګو باندې الله لیدلې دي زګه په دې آیاتونو کې وایي ثم دنا فتدلى د دنا معنی در نږدې کېدل فتدلى معنی در کوزیدل علما وایي چې په دې کې تقدیم تاخير دی رفرف راغه او پیغمبر علی السلام کیناس او بر د الله دربار ته نږدې شو الله ته نږدې شو بیا پدې کې د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه هغه دا غنه انکار کوي ابو ذر غفاری ابو عبد الله ابن مسعود خدل د مفسرین د یو عرب مطابق دا غسته وس لاول دا سيزونه یو دناوی لکیږي نزدېکت تا فتدلى دا وی لکیږي دل يدل دالا کده کېدل دوی قاب دا وی لکیږي مقدار تا قوسین وی لکیږي چې کله سړی هغه لیندراوالي داغه د سيزونه یو په لیندګي دا ربړونه یو د ربړونو په سر کې هغه سيزي هغه غوتمه وند کې پدې کې چې دا کانې دي یو لاندې د دا سوتوي کوخه ورته وي نو دا درې سيزونه دي سید الله شاه بخاری رحمه الله په خور تراغله هغه بیان کو وی مال میز راوړی میزي ول راوړو یو ماشوم راوس هغه خپل مخې ته ودرو او بیا دا آیاتونه تلاوت کړل وی الله جل شانو د خپل حبیب خپل مخې ته داسې بوتلې دي لکه څنګه چې تاسو مله طریقه وخودله هغه یو مثال پیش کړو بهر حال نو د دې مشرکانو با کله به چې د یو بل سره په یو سیس باندې اتحاد کو نو د دې لیندو دا ربړونه به یو بل دراواچول دا به د هغوی د اتفاق د اتحاد مظاهره وا چې او موتا بدی کې د یو بل سره متفق یو یا به بدی باندې ویني ولا غولې او هغه به یو بل سره وجنګولې وی زما استا متفق او اتحاد والے راغې یاد ریم چې د دې لیندو دا ویخونه به د یو بل سره وجنګول ویاله زما استا بدی خبر اتفاق دی بس دا به د اتفاق او د اتحاد طرف ته اشاره وا یا به د لیندې دا سیړونه به د یو بل سره وجنګول نو پدې کې اشاره اتفاق او اتحاد توا خا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول قاضی عیاض هغه په شفا کې راغسته دي او هغه وی چې ثم دنا فتدلى بدی کې تقدیم او تاخير دي فتدلى ثم فتدلى بیا ندا فتدلى دا اول او دنا دا رست دي وی رب راغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام برلال او هغه ملاقات د نبی علیہ السلام پاک سره وکړو دا انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته او دا زرقانی علامہ شهاب دا خبره ذکر کړی دا انس ابن مالک نے روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله بر اسمان طرف تلاړو د وم نبرا نو د اسمان دروازه ور د کولاوه شوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې پردې ولیدي او هغه پردې د نور وی او دغه د ملغلر او د یاقوت وی بیا ماته وحی وشوا بلا واسطه ثم دنا فتدلى او بیا زد الله ما ترا نزدې شو او ز الله ته نزدې شو فتح الباری هم
دا خبره ذکر کړی دا شرح البخاری کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ما یو نور ولیدو او بیا دغه پردې ختم شوي او ما د الله سره ملاقات وکړو. امام بهقی رحمه الله هم دا خبره ذکر کړی دا. حاکم نے ترمذی کې دا خبره راغلی دا. مفسرین هغه ذکر کوي چې بلا واسطه ملاقات وشو د الله جل شانه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او یو بل ته نږدې شو. انوار البیان هغه کې ذکر کړی دی دا هغه مفسر دی چې د په جنت البقیع کې دفن دی والدو پاتشو. د معراج په دی واقعا کې د بعض اختلاف دی خو صحابه وی چې دا د سترګو په لیدو سره شی ول دنیا. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت لترجیح ورکړی د امام مسلم رحمه الله چې اصل باب دغه دی او ابن عمر رضی الله تعالی عنہ رجوع کړی دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دا چې کله یو صحابي قول ذکر کی او نور صحابه باغی نکیر وکي دغه صحابي قول بیا حجت نګرځي. او د انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې بلا واسطه لکه سوره شعراء کې ذکر شوی دی وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله یا دغه ته اشاره ده چې مفسرین په دې کې ذکر کوي دا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا آیت نمبر 51 نشي کې د هیڅ یو بشر لرا چې خبري وکړي دا غزر الله تعالی مگر په وحي سره او یا رسته د پردینا او یا ولیږي ملائک او وحي وکي په حکم د الله تعالی سره ما یشاء چې سواړي الله. دا شان د سوره انعام کې هم ذکر شوی دی. ولې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا قول دې ترجیح ور کوي. حاکم د ترمذی کې د انس نه روایت ده چې کله نبی علیہ السلام لاړو نو لوی نور ویلیدو او وحی ورته وشو بلا واسطه. امام احمد رحمه الله په صحیح روایت سره د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي. خو بازی وی زکه اختلافی مسله ده الله چې دا ملاقات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا پستر کو سره نه لګړې او هغه قول د ابو ذر غفاری ذکر کوي وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو وکړو چې آیت تاسو تلی وی تاسو الله لیدل. نبی علیہ السلام فرمایل چې بس هغه نور ما داغي طاقت نشو لرلې. یا په دویم روایت کې راځي د اسراء روایت جو سره یو ځای کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا پستر کو باندې نشولې دي. امام نووي رحمه الله ذکر کوي چا فرمایي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله سره د ملاقات د دې په درمیان کې د نور د پردي واقع شوی. یا یو بل توجیه امام مسلم رحمه الله کوي چې دا فردی د نور کچرتا دغه د نور د پردی لري شوی نو د الله جل شانه د نظر د قتل او غبلوشي چې په کم انسان لګیدلې وي دغه انسان به استزولې
زګ د دنیا سترګې د الله رب العزت د لیدو طاقت نشي لیدې. موسی علیہ السلام بارک راضی سورہ اعراف کی ذکر شوی دی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسی علیہ السلام هغه وی الله وی زما شوق دے چې زتا وینم الله فرمایل تما نشی لیدے. الله جل شانه فرمایل وی کہ اے موسی تما نبتدی غر تو ګورا او الله جل شانه د خپل هغه نور تجلی غر تو وکړه چې کله د نور تجلی غر تو وکړه هغه غر هغه بالکل ذره ذره شو او موسی علیہ السلام بیهوش را پریوتو. داغی نه پس چې را پاسید بس فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المسلمین. نو په دنیا کې د الله جل شانه د سترګو د دنیا په سترګو سر لیدل علما ذکر کوي چې دا نشي کېدی. نو دغه سلن غونته کې حاصل اختلاف ته چا ویلي دلی دی نو هغه د عباس رضی الله تعالی عنہ قول ترجیح ور کوي. سو کوئی نشي لیدې نو هغه د ابو ذر غفاری عبد الله ابن مسعود او دغه شانتی د امام مسلم رحمه الله دا سو خبره هغه ذکر کړي چې یا دا نور پردې په منځ کې واقع شوی یا د الله رب العزت د نور د تجلیات چې د دې سره به انسانان څه شو هغه سوځیدلی او یا دا چې بس واقع د موسی علیہ السلام چې تماله شری دی او بیا خپل د نور تجلی د خپل شان مناسب غر توکړه غر ذره ذره شو موسی علیہ السلام بیهوش شو. نو بعض مفسرین دغه دوه توجیهات کوي دغه تفصیل سره تاسو ته مختصرا او یو څو خبر ذکر کړي چې کله موسی علیہ السلام د الله سره ملاقات وشو وی الله ورته وی صدر راوړی دی یو واقعه به بعد شو وی چې کله جبرئیل دا نبی علیہ السلام له یو د سونی تخت راوړی شو او رخم په پراتو بس نبی علیہ السلام د جبرئیل امین نه جدا شو. وی جبرئیل امین ورته وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم دا الله حمد وایا دا الله ثنا وایا دا الله تعریف کوا دا الله حکم د غوږ دا الله اطاعت کوا. وی نبی علیہ السلام جبرئیل امین دوی چې تخم بلګرتیا به نیمه کې بریدي. وی جبرئیل امین ورته وی اے د الله رسوله فبرز نشب دې زما وزر سوزي. نو علما ذکر کوي چې په دې کې د نبی علیہ السلام هغه غوروالی ته اشاره ده چې د الله حبیب له الله دومره غورواله چې باباره پرشته نشته وي وزري مستزي. تاسو ته مخ کې درس ویلو چې نبی علیہ السلام ورته ما خپل شکل پاسل صورت کې وخاله چې کله ښکارا شو شپږ 100 وزري وي او یو وزر د مشرق نه تر مغرب پورې و. بیا نبی علیہ السلام جبرئیل امین ته سوال خود نشته چې الله ته ویما. جبرئیل امین ورته یو سوال می دی وی سره وی هغه داله وی چې کله ستا امت په پولیس صراط تیریږي چې هغه خلکو ز خپل وزري وغړو ما چې کله نبی علیہ السلام د الله ملاقات لور رسید نو وی زما وی حبیبا وی د جبرئیل څخه خبره او څه سوال وی الله ته باغی باندې عالمي چې هغه جبرئیل سویلو وی زما د جبرئیل سوال قبول کو خو شرط پر لدای چې کم خلق په امت کې ستا اطاعت کوي ستا په محبت باندې خپل ژوند تیری دغه خلق لبا زد دا قسمه چې جبرئیل امین ورته خپل وزر غړی او دی په پولیس صراط باندې د جبرئیل په وزر باندې دا یو عالم به دا یو واقعا ذکر کړی دا چې کله واپس کېدو نو تا مال ستح پر راوړی دا الله ورته وی
نو بعضې دلته یو غلطه منګړه خبره ذکر کوي وایي تعالی الله ما یو خزانه راوړې ده الله وایي په دې ځمکه او اسمان کې داسې څه نشته چې هغه زما د خزانو نه دی هر څیز زما په خزانو کې موجود وی الله تعالی ما فقیري راوړې ده علن کې الله هم د تعالی د فقیرۍ تعریف کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقیرۍ تعریف کړی دی او بیا بعضې مقررین هغې باندې کوم شغل بیان شروع کی علن کې دا خبره بالکل صحیح نه ده دا غلطه بیا چې کله د الله سره ملاقات وشو نو بس په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام التحیات لله والصلوات والطیبات چې الله د جبې د بدن د مال عبادت دا ټول ستا دپاره دی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله دغه ځای پورې الله جل شانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 15 تحفې ورکړې او په هغه 15 تحفو کې 1,40,000 کم او بیش انبیاء دنیا ته راغلي دي خو الله دا چاله نه دي ورکړي بلکې دا خصوصیت د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم یو په هغې کې 50 منځونه چې دغه تحفه الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړه بلکې د دې سره و غسلونه ورکړل دا یو ناشنا خبره ده یو مشکات کې ذکر شوی ده په باب الغسل کې وی چې کله 50 منځونه ورکړل وی د دې سره و غسلونه ورکړل څه مطلب چې کله سړی یو غسل په هغه باندې واجب شي نو د بیا و غسلونه کوي و غسلونه به بیا کوي نو چې کله بیا موسی علیه السلام ته راورسېد نبی علیه السلام او هغه یو منځ 15 منځونه کمول نو یو غسل ورسره کمو اخر دا چې 15 منځونه پاتې شول او یو غسل پاتې شو کنه بیا په جمع کې څوک چاته نږدې شیم نو بیا لکه یا په جومات کې د شپه ښه نه وي یا چېرته مرکز کې بل ځای ښه ده خو په کور کې د شپه ډېره ګران ځکه چې به یو غسل واجب شو پر نو تا به و غسلونه کول او بیا په سخت جمع کې او جړی کې و غسلونه کول سړی هغه یو طرف پیږي وروره سړی وایي چې خدای پاک څنګه ده غسل چېرې جدا خبر هغه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دریم فاتحه ورکړی شوی وه څلورم د سورې بقرې آخري 2 آیاتونه او علما د دې تاکید کوي دا داسې آیاتونه دي محدثینو ډېر په ځای ذکر کړي دي وایي په دې کې چې کومې دعاګانې دي او کم خبرې وایي چا په اخلاص سره دغه دعاګانې غوښتې الله جل شانه دغه قبلوي او چې کم سړی د ماستن مانځه نه وروسته د سملاستو نه مخکې نبی علیه السلام دا عادت و چې آمن الرسول نه والا د صورت د اخره پورې دا 2 آیاتونه به وي تر هغې پورې به اوږده کېدو نه چې څو پورې دا 2 آیاتونه ویلي نه او بیا وایي چې کوم سړی دا 2 آیاتونه ولولي وایي په ده باندې غل ډاکو دا نشي راتلی او چې کله دی د تهجد نیت وکړي وایي الله به دی د تهجد کپا نسید الله به د تهجد ثواب ورکوي الله څلورم ذکر کړي دي وایي چې کوم سړی شرک کوي الله وایي د انسان نه بخاله نه کوم وایي د فرش نه د عرشه پورې ګناه راوړه الله وایي ټول به درله معاف کوم خو که شرک دې کړی معافي هغه نشته او پنځم الله سوره کوثر پیغمبر علیه السلام نه په تحفه کې ورکو بعضې وایي چې قرآن دې مراد دی بعضې وایي نه د دې نه شفاعت کبرا مراد دی او بعضې وایي نه د دې نه حوض کوثر مراد دی الله يدعم التوفيق لك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين